ستا ډیپټي دا کور کې الرجال قوامون سړي حاکمان دي کور کې ته نیکوي ته پلارې ته ذموارې نوې نشه اوس راغله اوس خو نوې نه ده اشنا شه خلک آیس ورته وایي مخکې خو دا نورې وې د خلکو استعمال کړي د خوندې نشته اوس نوې شی راغلی دی دا چې لږ ورځ استعمال کړي هغه یو پوه سړی لګیا و هغه به پې پوهېږي هغه وایي دا چې میاشت نیم استعمال کړي جو بس ښځې ته به ته ځه زه په خپله دغسې یم زه ترتیب کې پوره یم ته ځه دې وجې نه په خپل کشرکول نظر ساته تا په خپله وي چې پټ ساته خو د لوړ د لاندې ساته پوه شوې د حضرت اسماعیل علیہ السلام صفت چی قرآن سورہ مریم کی کئی کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ اسماعیل بخپل اہل تا د موز او د زکات وی بالصلاۃ والزکاۃ بیا محمد رسول اللہ تسوی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک دی خپل بیبیانو توایا نو دا سره باغته ویل دي دا تا ته وای چې تو مخبلو بیبیانو ته وایا و بناتک لونو ته دی وایا و نساء المؤمنین د مسلمانانو زنانو ته وایا کله چې کور نه بار روان شي نو لوی صادر په ځان باندې واچو لوی صادر دکان کې نه ملایويږي لوی صادر خو نه ملایوي دا جوړ صادر یې ته پکې وخایا یا به دوه تانونه یو ځای کوي هغه جدا سوال لوی صادر سره بیا دا ستاسو بازارونو دی کې یوې کپړې نومو ما واخله نو زنانه به لاړه یاره زنه ښځه به راځي د دې سړي هغه به وایي ما واخله کپړه راکړه تاله کومه کپړه پاپو راکړمه ما واخله کپړه راکړه دا چې ما کې غیرت وی ما واخله زما بازار کې به ما راوړه نه د سر راوړه به نه نور کم د شرمونو نمونه دي کم شرم نوم رواخلو چې په سودا کې سودا باندې هغه نومې خیر زمونږ حیا او عزت اخیستلو لپاره دغه شی دی الله دې زموږ په حال باندې خپل رحم وکړي هر چا ذمواري ده ملا صاحب خپله ذمواري ده ستا کور کې ته مشرې ستا ذمواري ده ماسخوتن نه وروستو ستا بچې څه کوي که واده کړی دی بچې ادا د کمره ده ادا د بیبي ده دغلته یا بار گیٹ بند که جرنده ورته ولګو مخکې به خلک وایي زه چېرته بار ته ځم اوس خو بار ته نه دي دننه روان یې لکه دننه چېرته دی اوس خو هغه دور نه دی چې سړی بار روان پوه شوې صفي الله مولي صاحب قصه کوله زمونږ کلي کې ساده ونه هلک له چا واده کړی پلار ول واده وکړو هغه چې د کور نه بار شی نو د غټه دروازه ده د کور انګڼ کې د برانډې نه مخکې چار دیوالی ښځې ته معلومه چې د سړی ساده ونه سړی دی جو دی چرته وته دی جو هغې د بلا لورو پسې ور بند کړی دی دا ساده نه آواز کوي دننه چې پلار ته وایي مور ته وایي دروازه کوله سار شو د جمعې شپه پې سار شو سار هغه راووت چې ته مونځ لتي هلکه ته مونږ خو بېګانه بار یو هلکه ته بېګانه ولې بار یو ستا زوی دی بېګانه دی بار نه دا ستا زوی دی دا ستا کمره دلته کیا واده والا نشته جو هغې به جدا ځای وي دغلته سمله اتاله مې کوژدن کړ دا خدای کړي کم دی پټاخي راوړي کته شینا دکاندار نه بیا به ډزو نو ستا واده راولو پوه شوې بار به نه نو دی به آیس نسکي زه په دې ځم پروګرامونه نیمه نیمه شپه راځم لږ ځای پر زموږ روډ شریک دی نو زه ګورم ستاسو ځوانان موټرو کې سکوټرو باندې 12 بجې 2 بجې چېرته لیو چیف کباب موږ خوړل د چیف کباب زه هم پرېږدم نه تپوس کوم من نور څه نشه مشه وخاندي چې تېر ځي پوه شوې د دې څوک ذموار دی ټوکه نه قو انفسکم ځان ټکا و اهلیکم اهل ټکا بچ کا نارا اور نه بچ کا دا ذمواري ده کله چې څنګه چې ده ووي چې پلار یې تقریر کوي زوی اخوا په نور څه کي نو بیا خوند نه کوي زما یو زوی د خوار غوندې هغه وی دا سکول خره دی بټګرام کې سید دی که څه دی داخل کړو 14 کې 1400 واړو پکې ټولو سرونو باندې ټوپۍ نشته دا خو موږ واړه عادت کې دي ټوپۍ په سر یې لګه ما ته هلته خو داسې پابندي ده ما چې پابندي وه فورا راځه سکولونه ډېر شی دي په بل کې به داخل ټوپۍ سره به دی
یو خوار شوی بلو 1400 کې یو زما زوی 2 ټوپۍ وي دا نور ټول نه وي ماحول یې جوړ داسې دا د نیکانو اولاد ځي د دې پورې ځای نه بشام ته کوټ پتلون کې تعلیم لځي ولې دا تعلیم دې جامه کې نه کېږي 1 2 3 دې کې نه کېږي بوش ته کنځل کوي بوش راغلی په ما پتلون اغوستول هغه وایي اوس نه ورته واغونده چې اوس نه په ولاړې په پیشاب عادت شي چې بچه لوی شو دقه کار به کوي بیا راشه ریوان علما فتوا ده دا ټای چې ده دا شیشې دی وایي دا د انګریز د عقیدې نچوړ دی چې عیسی علیه السلام یې داسې پانسی کړ دی دا د ریوان علما فتوا ده چې چاشه کې ما څخه راځئ نو ما څخه راتله دومره ګرانه نه ده جمبېړي نه سره به ډریور دا ناست ده پسې د خدای قرآن کې دی موږ روزانه 1,000 روپۍ نه اخلي دلته کې ناست دی جمبېړي نه 1,000 روپۍ لګي بر راشه کتاب به وګوري بر نه په 1,000 روپۍ راکوي شي بیا د دې خوا کې راویسي جو 1800 دي کې 2000 دي مسله ورته ته معلومه شي پوه شي که پوه نه شوې نو دا حالت ټول روان دي معاشره تباهۍ کې ده ډېره تباهۍ کې ده الله رزق په حال رحم وکړي هر مشر د کور سړی دی که زنانه هغه کور ذمواري ادا کوي کنی هغه شرمونه را روان دي هغه شرمونه چې بیا به حق ایرانې ګوری به ورته او حالت به ټیک نه لکه سیلاب روان ده تاسو باره وایي چې مل ټیک شوی دی او د خدای لحاظ وکړئ د قرآن په نظر چې دې معاشرې ته ګورو دهریان کېږي رانه دهریان کېږي دهریان کېږي رانه پوه شوې او یو کس ما سره څه خبرې کولې اوس سړی مې دی هم چا سره ناست دی دهري مزاج شوی دی خلک الله نه منکریږي جنت دوزخ نه منکریږي خلک کمې غاړې ته لاړ او ته یو بل نه په ګیله شي وی بالکل ګیلې مه کوه تبلیغي دی خپل حق ادا کوئ د الله حکم نبی طریقه کې کامیابی دی ستا خپل یقین راغی د زوی دی راوله د ښځې د انګور دی راوله بیا دا ګاونډ کې هغه هم پوه که داسې په مخه ځه چې کنه ته ورسېدې جنت ته به رسېدلی ټیک شوه اسانه خبره هر څوک خپل حق ادا کړي دا الله اکبر دا پټاخي الوزئ ټول نیکانو په ودونو کې الوزي پوه شوې غلطي زموږ د دې 2 ټکو د مولیانو هم ده چې موږ ولې نکاح تړو په ما څوک نشي ثابتولی نشي ثابتولی په سن 85 کې یو سړي یو ډز زموږ ځای کې په واده کې کړی او 10,000 هغه وخت سره ته نه ما پړه اخیستې وه طالبان ته مای مذهب حنفي کې دا ترتیب نشته خو د امام شافعي صاحب مذهب کې شته بلا زامنو ووایي ووایي 10,000 باندې زموږ بیا 3 میاشته سودا د طالبانو شوې وه پوه شوې صرف یو خلاف یو ډز شرف کړو مې چې بیا له یاد ساتي 50 نن څه کم صالح کاله مخکې 10,000 روپۍ څه شي ګران کار وکړو چې مې زه یې نکاح نه تړم که نه ملک به ټیک شي ول ارمان دی نو زه څه وکړم زه امام یم امام خو امام یم دا پټاخي چلوځي علما ریون وایي دا د هندوانو سنت دی د چا سنت دی هندوانو سنت هغه وایي دې واده له ته په سود روپۍ اخلې سود د رسول الله طریقه پکې نه کوې دا فضل اعمال 3 ودونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل دي ولیمې نقل دي نن دلته واده شی په سبب نه بل ځای کې ډوډۍ شي دې فضل اعمال کړي مونږ ته خو هغه چې غتصر کته کړی نه په ځان پوه که نه نور خبرو په صحیح معنو کې مطالعه کوه بیا که علما وایي چې مثلا بعض زموږ ملګري به وایي چې تبلیغیان په رد منکر نه کوي ټیک ته زموږ د دې علاقې د عوام به نه کوي د دې د علماو تمام کتابونه زه ګورم داسې مې کتل دي یو ټکه نه پرېږدم یو عادت مې دی هر یو کتاب چې ویغ نه شروع کوم آخر سر پورې ځم دا خو راځي نه ځکه 2,000 روپۍ کرایه لګي دو راتله ته معقول وي چې خلک کتابونه څنګه ګوري نو ټول باندې زما د لاس خط دی نو هغو لیکي چې تاسو په سود باندې پیسې اخلئ پوه شوې نو دغې باندې سود باندې تاسو پیسې اخلئ ها خبره مې بله کوله چې داسې منکر نشته چې هغه علماو پرې رد نه ما پې ښه سوچ کړ تمام ردونه دي خو موږ چې ځونو پته نه هلته سبا ډوډۍ کیو څه ځای کیو دننه علما چې کوم بیان کوي هغه د سره اورونه که هغه اورېدلی که نه نو د دې علاقې ایس داسې منکر دا چا العالم شکي هغه منکر دی وخې زه به ورته حواله د هغوی د کتاب وښیم هر منکر رد هغه علما د ریوند کوي لکه کوم چې علما دي هغوی خپل هغه منکر چې ملاو دی د هغې رد یې کړی دی اوس ما زه تلی مالته ما نه دی اورېدی بل تلی دی هغه نه دی اورېدی نو د دو غلطي ده که د یو غلطي خو نه ده که پوه شوې نور کامې د هر چای عوام دي غلطي به کوي موږ به یې پوه کوو
مونږ به یې پوه کوو. یو دلته کې کفر غري اخوا لاړ درې ورځې وکړلې صالحې وکړلې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله د مونځ فرایض اودس وغیره دا ټول زده کړه. سبا ده خبره ده دلته جو خو جو دا پوله به کنیسه پردی کنه نو چې لاړ نو دا پوله خو په آرام شو کنه بیا ډېره خبره نه. الله دې هر چا د صحیح خبرې حق ادا کولو توفیق ورکړي. د دې لفظي ترجمه به وکړو. دا صورت ته مخکې لوی دشمن د نبی علیه السلام د حضرت خاندان سړی دی تری دی رنگونو باندې هم ښایسته دی لمبه ده لکه لیکن دین پکې ته نشته دین پکې ته نشته. د هغه تباهي ذکر شوه ورپسې ذکر شو سورة الاخلاص دې کې تمام توحید دی د الله رب العزت یووالی دی. قل وایه زما نبی هو الله احد الله تعالی یو دی په خپلو صفاتو د الله رب العزت صفتونه دي د مخلوق ځان له صفتونه دي. مخلوق والا الله له موعد الله صفت مخلوق له موعد هر چا خپل صفت دی پوه شوې. اوس مور جدا صفت دی د بیبي جدا صفت دی هر چا ځان له صفت دی کنه. زوی جدا صفت دی د پلار جدا صفت دی د خالق جدا صفت دی د مخلوق جدا صفت. هغه چې یو سړی پیژندل غواړي په صحیح معنو کې د قرآن زده کړي نو خالق پیژندل کېږي په دې باندې. وایه الله تعالی یو دی الله الصمد الله تعالی دی بې حاجته هیچا ته حاجت نشته. زمونږ حاجت دی که د ملک صدر دی حاجت دی که د کلي ملک علاقې خان دی نو د قوم ته حاجت دی یو بل ته محتاجه کړي دي که دا برابر شي که نه خلک به د یو بل غوښې وخوري دنیا نظام به جام شي. یو مالدار که هغه باغ ورکه بلې غریب که هغه پکې چې کوم دی کار کوي هغه مزدوري شو نو دا دنیا نظام دغسې روان دی. او دې کې یو بل سپک ګڼل مفسرین کرام وایي دا د انګریز سازش و چې په مسلمان یې چلول دی چې دې کې د کسب والا سپک ګڼي. مثلا چمیار شو ته سپک ګڼې چې سپلی دې وشلی دا جو دا غوږ راکاږه دې ترخو پورې محتاجه نه یو هلته ورسره کینو اجو هغه راله وګڼي موږ ډېره جې مهرباني او چې هغه نه موږ به ورسره چل کوو او په یار یو محتاج دی د یو بل نظام د دنیا چلیږي په دې چې دا به د یو بل محتاجي اسباب دلان یو بل محتاج استاد شاګرد ته محتاج دی شاګرد استاد ته محتاج دی. دا چې ټول سوا شو که نه نو خو بیا خو څه شی پاتې نه شو. پورې هغه وایي چې تبلیغیان غلط دي نو ما لیدلی دی د ډمې نه داسې لاس تاو کړل د هندوستان ده د کوم دلته به پته وي هغه جوخته نیول ده دا جایز دی که تبلیغي ځان له خدای کوي هغه خو کفر شو. دا تا چې پردی ډمې سره سینه میلاو کړه دا جایز دی. وی 400 میله داسې 400 داسې دا مربت دی کې هغه کنجرخانې به جوړم چې یورپ کې بني. الله دې تا په داسې ټینک ولي چې ستا لاش میلاو نه شي. ته زموږ حرمین شرمئ ای که صحابه پراته دي هغې کې انبیا پراته دي هغې کې د محمد رسول الله قدمونه تللی دي ای که زموږ داسې علما هم شته چې مدینې ته به لاړه سپلی به نه پخ پکولی شاید داسې ځمکه باندې زه خپه کېدم چې محمد رسول الله پې خپه ایښي خو هغه ځایونه دي که پوه شوې موږ سره خو دومره قدر دی. اته څه ځای کې کنجرخانه جوړم د شرابو اډر وشو اجو ډریوري ښیي ورته ما خطبه کې اخوا تقریر کې وي بیا پېښه بوم خو خولې نه ووته دا پښتانه خو د زیلو شورانکاري دي هغه جنکو دوس دو ډریوري ښیي یو ځای کې خول ما د چای وګوره که څنګه ډریوري زده کوي اوله وایي داسې ډي ته کاجو داسې ورسره ټي ته کاجو اجو هغه ورسره هغه پښتو وایي هغه عربی ښځه علم یو ما ته بیا خبرې وکړې ما ته یې وي په ارام کې نه زموږ له روزي لګېدل د روزي رانه خرابوي پوه شوې دا ولې دین چې پرېښه چې بس ډي ته کوي منو بلکې به ډي ته کوي. غیرت او حیا نبی علیه السلام وایي الله وایي زه غیرتي یم. نبی علیہ السلام صحابی ته څه خبره وکړه هغه وی څه خبره پکې وکړه نبی السلام انا اغیر منک والله اغیر مني زه تا نه غیرتي یم الله ما نه زیات غیرتي دی. دا تمام غیرت ته قرآن کریم تمام غیرت دی. الله دا زموږ نصیب کړي یو سړی غیرت زده کوي که نه قرآن دې زده کړي په صحیح معنو کې او دا ځان کې راولي زموږ ملګري دي زده دی هغوی ځان باندې لاګو کوي دا په ځان یې لاګو کړه انشاءالله تعالی چې خبره کوئ که نه د سیمټو نه پور را پورې وځي. موږ دا قرآن په ځان نه دی لاګو کړی زموږ خبره په بل اثر نه کوي دا لازم ده دې سره که تبلیغ وي زماره تبلیغ کې په بیان کې د اثري د خپل کور خپل ځان پابند کې قسم په خدای لر کمرونه به خلک راځي او وخت به ورکوي. اوس خلکو نفرت پیدا شوی دی
ولې نفرت پیدا شوی دی زه د دوه ټکو ځان ته ملا یم زما پې عمل نشته چې زما د تقریر نه خلک تنګ دی د تبلیغي نه تنګ دی زه پې خپل عمل نشته عمل دی الله زموږ څه پې راولي انشاءالله دا دین دی دا داسې پټ نه پاتې کېږي ووایه الله تعالی یو دی الله صمد الله بې حاجته لم یلد نه د چا نه پیدا دی ولم یولد د ده نه څوک پیدا نه دی نه دی د چا نه پیدا د ده اولاد نشته من بای مجبور یو زمن اولاد ته ضرورت دی بوډاګان کیږو چتای با کینای با دا الله خو دې خبر ضرورت نشته کنه دا الله اولاد سره ضرورت نشته زمن ضرورت پنده شیخ ته وسړی راغی وی حضرت زما لپاره دعا وکړه لوی مالدار ترین د پنډیو پنډه شیخ القرآن ته راغی وی ماله دعا وغواړه بیٹا نہیں دیتا بیٹی دے دے میں داماد کے نام پہ اپنی جائیداد کرا لوں گا انتقال کرا دوں گا میلونا کارخانے بزد اخپل زوم پو نم کم شیخ سیب اللہ نو غواړه شیخ القرآن خوم سم سڑیو اگو زخب اللہ تاوے ما نو ولی تو سبب تنبل سی شے جوڑائی ویزبستان مشورے سرکار کو مالک اللہ زویر آکا اختیار بستائی ویدہ اللہ زو کہ چتبت عالم جوڑائی اگر بالکل بیا اللہ شان و پاک کال بانتے آخر کی والا اللہ زویر اور نیکان خلق و اللہ تے پساری بے اکڑی نو اللہ سخا سکا میرے جو سوال قبلی خامخا قبلی جو پس زڑن ہے اس رہے سوالو کی اللہ اغلا بچے اور قبل دے آگے نا سم سادہ مولا جوڑ شیو لکٹے مشو بل راگے بل کس راگے پینڈے شیخ تا وی اللہ تا ہوا ہے چھ مالا دے نور زامن نہ راکی زدہ استپیر بادائی نا راجہ بازار تا ٹانگا سلورانے بے آوق سر آگستی دا سلورانے دوم رئی لکی گی چھ دشتو بچو لمی کی گی ادا نور چھ زیادتی گی اغول نکی گی نو خدای پاک تا ہوا ہے نور دی نہ راکی اس یو راگے وی خدای تا ہوا لور دی راکی بل راگے مالا دی نور نہ راکی دا دنیا دا خان دا نظام دی دا ټول برابرۍ کې نه کې ته دا ټول برابر شي دا دروغ وي څوک ولم یکن له کفوا احد نشته الله لره څوک مثل دا الله غونته کې څوک هیڅ څوک نشته چې الله سره مثل کوف مثل ته ویل کېږي دا الله غونته کې څوک نشته دی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دا د حفاظت سورتونه دي څنګه زمیدارو کی ابیاتنا غنیمنه چاپیری چې د تخر غوې بیزا بلشه دې ترانه شي را فصل نه خوري چونکه دا قران زمون کشرانو خويندو دی زدک د اوس پکار دوله دادی پکار دادی چې د دوی ناس ته ولاړه د دې قران مطابق وي کوم چې نه کو نه د لسته غو ناس ته ولاړه بل شانی چا چې لسته ناغو به داسې وي لکه روان قرآن بس زیاد تفصیل وقت نشتا لکه روان قرآن تاسو قرآن لسته رے دا قرآن چه سنگ ناس تا ولاړه د زنانا خولی دا اغشانی بی کئی پس تا بیا پتہ لگی چو واقعی دی جنکو قرآن لسته رے دی علکانو قرآن لسته رے علک بوم روان قرآنی ناس قرآن بی مصیبت دا دے عملون نکی گی دیو یا نسشی کی خوندی نشتے بالکل سخوان نہیں لگا خیستہ تو عام جوڑ کی چمال کا پکی نہیں اسی بزان موڑ کی سشے پکی نہیں ایس خوان دی نہیں دا چا عمل ترائشی پستا بمزک کی خواہ دا قرآن خی اگورا ستاسو مثلا صالح کور دی یو کورو لگ دی پبلی زیادتی ہوکو دا دو کم صالح بسکی غلی کی نہیں با نا دوبارہ شی والی بھائی تا دی زمان رور بھائی سرا ظلم والی ہوکو من ټول ستا مخالف یو که تانے تتللیه که تحصیل تتللیه ہوکو جج مخیل تتللیه من بزو منگو دا ظالم دے ادا مظلوم دے دسی کئی دسی سکلی کی کئی نا سو قرآن منی اس رو خدا تو گو رہے تباہی کی پراتی ہو تبلیغی جماعت علماء لکی اغوئی دسترگ متعلق قرآن کے آیت تے داسترگ کے عمل کے راولا خپی متعلق آیت تے خپی کی داغی عمل راولا لاس متعلق آیت تے لاس کے عمل کے راولا بیا وی کہ نہ پوئی گی بیا دی پوہ کم ہوئی دا سیدہ ہوئی دا بدن مشندری دا دی یو پرزا دا آیتو ندی
دا آیتونه دا یو پرزه دی بدن کې راوله، دا بدن د دې مطابق کا، دا پرزی دی، دا مشین دی، که دې کې یوه پرزه هم دې کې کمه وه نو ګاډی بیا نه سټاټېږي. نو کم موږ راویست؟ موږ دعویدار چې یو موږ را نه ویست، بل نه موږ څه ګیله وکړو، الله دې دا په موږ کې راولي. نو دا آخري صورتونه دا د حفاظت صورتونه دي، چونکه قرآن ولوستو دا د دشمن ډېر دی، ټوله دنیا یې دشمني کوي، نو چې دا تا سره بچ پاتې شي. د حفاظت دي، کوټګرو نه حفاظت، د تعویذګرو نه حفاظت. پوه شي تا خپل رب وپېژنده نو دې مل خلکو پېژندل دی، نه دی بازو پېژندلی. که د دمګره د کم ځای نه راغی دوکمار دا پردي خلو کې دغسې ګوتې وایي بېغمه ولاړ دی، پاکستان اوس تجربه پاکستانیانو نه کوي که نه دا چل کوي، دا مخلوق روان دی، یارو نومونه نه شو اخیستی، د دې علاقو نه ځینې تللي وي موږ کاڼیانګان لنډاګان پې سمو، چې بیا راویسي حقه سي سړو هغه کاڼیانګان لنډاګان غوښه شیانې دي، چا ورته ښځې بوتلي چا څه کړي، یا سړو دا ولې خدای تاسو پوه که دې علاقه کې دا مات ګوډ هر ځای کې هر عالم بیان نه کوي، ته څنګه داسې ځي؟ عیسی علیه السلام هغه معجزه وه یرو، په برګي باندې به لاس راغ که سم به شو، په وډون به لاس راغ که سم به شو، بل به سم شو. او دا د کوم دی نه راغی نه ویښه نه سر معلوم دی، مخلوق روان دی. بیا هغه چې پاکستاني دمګرې نه چل زده کوي شوف جو بس ټولو باندې شوف وشوې ځای ځای په سپیکر کې چې شوف کو کنه دا چې ما شوف کو جو ټول دا ترخې دم شوې دا څه خبرې دی خدای هم پوه که. دا ډاکټر اپریشن کوي تیره ګالي سره هغه ځای غوڅ کي ګنده هغه څه شی مواد هغه لرې کي ته نه بیا هغه وګنډي بیا تا نه پیسې واخلي پټۍ ولګوي. یو طریقه ده. یو سړی چې کوم د اپریشن نه ځینې ما لیدلي وي تا چېرته ملتان ته تللي وي هغه موږ ته اتوار ورځ خول د 12 بجې وي دا سړی به دې کټ کې سملاوی او د ده زړه اپریشن به کېږي. مې خدای لحاظ وکړئ تاسو کله کافر شوئ؟ ملتان نه دلته څنګه اپریشن علی کېږي؟ لاس رسي هلته پې ګڼه ده نو هغه د لېږل د فیس یې هلته اخیستی دی. اتوار پر 12 باندې به مریض سملی او کمره کې څوک را نه شي مریض ته وایه نیمه ګنټه خوځې به بلکل نه دی جدا لرګی شی دی ملتان سړی اپریشن کوي. ته په قرآن مسلمان نه شوي ته پسې چې مسلمانېږي تا خدای نه دی پېژندلی که ځینې د الله صفت کې ځینې مخلوق به څه کوي تجربه به یې وي. ته په خپله چوکۍ راواخله د پلار اپریشن وکړه جکولمې به د ډېران کړي وله دا به ډاکټري هغه په پیشوګانو په سینځوخو په مارانو په قصو تجربې کړې په مړو باندې تجربې کړ دي هغه سکلای کړې ده هغه په دې پوهېږي سبب د ذریعه ده هغې کې مړ شي. بچې اپریشن کوو د سترګې ما ته ولیکه که مړ شو ما ولیکل که مړ شو زه به مړ بیم څه چلو پوه شو. دا ځینې کارونه د الله دي دا قرآن زړه ته نه دی کوز شی چې څوک څه وکړي او بای ته منظره یو ګیدړي یو منظره ګیدړ هو کوي ګیدړ هو سره منظري هو چرته نه دی کړی. زموږ ملک کې مصیبت دار ګیدړو کې منظري و سره روان شي دا خدای بندګانو تاسو خو منظري وی نو تاسو ولې هو ور سره وکړو تاسو ولې هو هیله څه سیلې راله د بنګو بوټې او مسلمان د کجورې تنه ده ونه ده مضبوطه ده داسې به سیلې راځي داسې به راځي دی به نیغ به قرآن و سنت په عمل باندې به ولاړي کلکه. نن سبا د بنګو تیلی دی چې سیلی داسې راله د بېدینۍ د دهریت هغسې راله دغه نه سیلی راله جو داسې کونټي کړو شی روان شوی دی دا د پخولو د مسلمان قرآن دی او د هغې نږدې څوک راځي نه. دا د حفاظت صورتونه دي او دا دعا هم ده دا دعا کې هم ووایې ټولې دعاګانې یې خسته قل وایه زما نبي اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د شلونکي د سبا باندې توره تیارې وشلو لا رڼا یې راویسته یا الله ټولې تیارې ختمې کړې رڼا د توحید او سنت زموږ په علاقو راولې دا د رسم رواج دا د عشرت د تماشو د نشو دا لعنتونه ختم کړي هغه صحیح د حیا او غیرت والا ترتیب زموږ په علاقه راولې. من شر ما خلق د شر د هغې نه چې الله پیدا کړی دی خالق د خیر و شر الله دی دا ټول الله پیدا کوي. ومن شر غاسق اذا وقب د شر د هغه تیارې نه کله چې تیاره خوره شي نو تیارې کې دشمن حمله کوي نو قرآن رڼا ده دې باندې سوره ابراهیم کې الله موږ ملک رڼا کوو. ومن شر
النفاثات فی العقد د شر دغه پکو چونکو نا پغټو کې پوکیا چې لپاسه پی پوکی اب داسې چلے دا بند او دا پلان کړي دموی الفاظ سیوی قرآن و سنت پی نبی علیہ السلام تعلیم د دم ورکړی دی ټیکدار نظام نه وغسه موقع چې تر اغل سره دم به چولې یا جدا سوال لې دانو چې یو لینډ سم دې حضرت الله دمونه چو تعلیم او خو وی بیا دا فاتحه دا سورتونه دا دموای خپل دردونه کموای دموای دا تعلیم ورکړل انو وی پلان کې د دمونو ټیکدار دې پلان کې د ټیکدار دې ایمانو ټیکداري نظام دې دا چا تر کې اوپر اوته مې سړو زال تاشنای مالته یو سړی پاتې کېده اوس نشته دا دغه د میخو اوبوي دیکھ د شوگر موگر دغه نشته البته جراثیمونو ډکی دي تنګې دي دیکھ یو بوتل کې یو سه لیبارټری کې ټیسټ کای اننال تک سو کو د سماتی لنه کوزيږي تاسو لړ شه نه کوزي چتر والو بوت مالی دلی د دوه ټیمپر دا گاډي ولاړو ټرکونه او خالی ګلنې ویشل نمبر 9 اننال تو د سماتی ته څوک نه کوزيږي وړون قوم دې خو چې هو شو کنه نو منظرینه دي ګډړان دی وي اجو هو دی وي روجی هو د روجه کې مقام څه ګډړو کې وای بانګي ولا کوي بانګ چې نور هغه نبل هغه نور سره راوخیږي زما زی کوه بس تمن سره هر هو سره مزه څه تحقیق کوه څه پته کوه دا کم دور دی سړیا ومن شر النفاثات فی العقد د شر دا پکو چونکو نا پغټو کې یو صحابي او روایت ته چې خپل نسوتا هغه چې نابالغه دا دعا د حضرت یاتول نشوا نو ځوړنده کړی دا اوس خو ته خلکو نظام جوړ کړی دی ها زمونږ یو عالم دی اخوا هغه اوس یو ځکه مولوی او ماشوم دی تک تور ادب دا صد د سترګو دا چخی صد کڼې چې یو ځای شیری جو کته زنه ناوختی دي ا تعویذونه د یو تعویذ دومره پیډ شه دی ولې بنه پیډیږي چې هغه من سوسو سالی تل دي ادا نازلی بيدل دی بیا خیره دا یو تعویذ دومره دی مې دا بد سل پاره ودا دا نظر دی ماشاءالله خایس په تام دی نظر نه دی دومره د چاقړشته لکه د بلازو چې بېږي په دا به خود نظر لیکي دا ټول خلکو د ځان یو شی جوړ کړی دی بس ما یو تعویذ زمونږ د ځای نه څوک تللی سي نو مې نشو اخیستی هغه ځای ته تللی مخکې دور خبره ده 30-40 سال دا مخکې 38 کال مخکې هغه ټیم نو هغه سړي ته جو کراچۍ نه خط لیکه به که نه باخدمت جناب فلان کې صاحب او السلام علیکم یہاں خیر خیریت ہے دا سرنامه کټ کړل دا وځ کړل چې موږ پڑھاو که ما دا خو لوی خیر خیریت ته خدای طرف نه قطر راغل دا تعویذونه یې تعالی مولا باندې سر باندې دا تعالی دومره آیتونه لیکي بس خط د اخبار مخبار د چا فوټو پکې نه بند ک اجو ته بغاړه کې جوړان کا اجو ګرځاونو به نسو کا ادب کې نس مالی د لې سپي پغاړه تعویذ دی دومره تعویذ دی سپي پغاړه امه خو ته خدا په خپل ځون کړل هغه معنا ولې ګلته خوشو من شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کون کی کله چا حسد ښکار کی دا د اولی خدای پاک یا سي زور کوم خپل مال ور کوم تا ته ولې تکلیف ته ها منګه د دې ملکونو خلق په دقیق تبای دا فلان کې ولې کامیاب شو دا د سره ولې دا شی او شو دا د سره ولې او به د خدای تقسیم دی تخپل رب نه غړدل نور ورکا ازما یو دوی چې هغه وږي پاتې نشي نو به ټیک ده کنه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایا پناه غواړم پر رب د مخلوقات باندې ملک الناس بادشاہ د مخلوقات لا الناس حاجت روا د مخلوقات من شر الوسواس الخناس ما شمال ته اشاره ده ځوانه ته بوډاوالی ته اشاره ده د تمام عمرونو کې الله مونږ ته محتاج وړوکوالی کې محتاج ځوانه کې محتاج واښوي اپ بوډاوالی کې محتاج اته بوډا شیطان استا نسل حیا نه ورځي الله وی تا نه مال حیا راځي نیکه د سپینو وختونه نسل حیا نه ورځي ټیکدا دور د سراغه الله وستا سپینی ګرینه مال حیا راځي سپینګیریا ظالم دعا غواړه د بچو له خیر غواړه الله نه فاشوي ادا د بچو حفاظت ته کوا دین ته کېنا الذي يوسوس في صدور الناس اچ وسوسیا چې په سينو د خلکو کې من الجنه والناس د پیرانو انسانانو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صفاتنا خدای توب الله لري چې رب د مخلوقات الرحمن الرحیم مهربان د خاص رحمتونو والا مالک یوم الدین اختیار مند در روز قیامت یا کنابو صرف ستا عبادت کو یا کنستعين صرف تا امداد غواړو اذن الصراط المستقیم مضبوط کې منګ پلار د قران
صراط الذین لار دا خلق و انعمت علیہم چتا پہ نعمت کرے دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چنہ دا غضب پاگوی شوی ناغا گمراہ دی اللہ ری دیوان عمل توفیق